بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وطن ریډیو ډیرو خوږو درنو اوریدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص له ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړه خوشحاله به یې، د ژوند د هر رنګ نه به ښه په نره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته لرئ چې د هر اتوار په ورځ باندې یعنې د پیر په شپه باندې موږ راځو او ستاسو سره د 11 بجو نه والې تر 12 بجو پورې یوه کیسه راوړو او د دې پروګرام نوم هم چې کوم دی کیسه به درته وایم. نو څنګه چې د پروګرام د نوم نه واضحه ده چې د کیسه پروګرام به وي، نو دې کې موږ کیسه راوړو هغه کیسې کومې چې به تاسو په حجرو کې اورېدې، یا به هم د نیاګانو نه یا د نیکانو نه یا د چې کوم دی د مور او پلار نه دغه کیسې به تاسو اورېدې. هغه ذمهواري چې کوم دی هغه وطن ریډیو FM 90.8 دغه ذمهواري اغستې ده او ستاسو سره په هره اونۍ کې چې کوم دی د اتوار په ورځ د پیر په شپه باندې ستاسو سره ښکلې ښکلې کیسه راوړي. نو راځئ چې اول غوږ شو کیسې ته، چې کیسه نن د څه ده؟ د بادشاه لور د شهزادګۍ. د هغې 3 سوالونه دي. نو ګورو به چې دغه 3 سوالونه څوک پوره کوي او شهزادګۍ ورته میلاویږي که نه میلاویږي، ځکه چې په دغه 3 سوالونو باندې د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه سرونه یې والي شوي دي، خو چا سوالونه نه دي برابر کړي. نو راځئ چې کیسه ته غوږ شو چې د بادشاه لور چې کوم ده شهزادګۍ، د هغې سوالونه 3 څه دي او دا به څوک پوره کوي. یو هلک و، راته به حجرې ته او ملګرو سره به یې ښه ګپ شپ لګولو، کله غوښه پخ کړې، کله ډاډه اچولې، کله لوبیا پخ کړې، بس خپل ګپ به ملګرو سره لګاو. یوه شپه راغی او ګپ لګي. دغه هلکانو کې یو هلک چې یوه خبره یې وکړه. وه خبره څه وه؟ خبره دا وه چې هلکه په فلاني ښار کې یوه جینۍ ده، که د هغې نه چا 3 خبرې وویستې نو بادشاه وایي چې یو به ورله دا لور ورکوم او نور چې هغه څه غواړي هغه به ورله ورکوم. دا خبره خو ده واورېده، خو د زړه په غوږو یې واورېده او د روایاتو تر مخه ناوخته کور ته ورغی او ښځې ته وایي چې هی داسې چل کوو که نه چې حجره کې ګپ لګېدو. یو کس پکې دا خبره ډېره په غور سره وکړه او ما ډېره په غور واورېده چې په فلاني ځای کې یوه جینۍ ده، که چا ته 3 خبرې وویستې نو بادشاه وایي چې یو به ورله لور ورکوم او نور چې هغه څه غواړي هغه به ورله ورکوم. هغې ورته وی کم عقل سړیه، یې زما 3 خبرې واوره او دا یاد ساته، یو به د حجرې ګپ پسې نه ځي، بل به د سپي په غپ پسې نه ځي، یو به د اور لمبې پسې نه ځي. سړی دا 3 خبرې وې زما واوره او دا د حجرې ګپو په دې پسې به نه ځي. سړي ورته وی زه مړې خپل کار کوله انجرې جوړه کړې ده، د سپي غپ پسې به نه ځي، د حجرې ګپ پسې به نه ځي، پلانکي پسې به نه ځي، ډینګي پسې به نه ځي، زه مړې خپل کار کوه. زه به ورپسې ښه ټیک ځم او ته ګوره چې زه یې راولم او که نه. چې سهار شو نو دی روان شو چې تو داسې لرې ښار ته تللی دی چې رسېدلی دی. نو تپوس یې په لاره کې وکړو خلکو نه. خلکو ورته وایي چې آوا بالکل د بادشاه لور ده او که چا ته 3 خبرې وویستې نو بادشاه وایي چې لور به ورله ورکوم او نور چې رانه څه غواړي هغې کې به ورته انکار نه. دا خان ورغی په بادشاه دربار ته چې ورته نو هلته یو نغاره پرته وه، هغې یې وغږوله ډنګ 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 ډنګ، هغې له یې ډنګ ورکړو. بادشاه یې ورشه وګوره، وزیر ته یې وګوره چې څوک دی. وزیر چې ورغی وی بادشاه سلامت، څوک میلمه دی راغلی؟ وی رایې واله. بادشاه له چې واپس وزیر ورغی نو وی بهی یو کس راغلی دی، څنګه چل؟ وی رایې واله راځي دی دننه. هغه ورته یې وایه که نه؟ وی چې زه راغلی یم، تاسو د شهزادګۍ هغه 3 سوالونه دي، 3 خبرې دي، د هغې نه به 3 خبرې زه وباسم. بادشاه اړ ورکړو وی بوځئ. وی 3 خبرې ته وباسه بس بوځئ چې څه غواړئ بل درکړو. وی دننه کې ماښام چې کمرې ته دی ورغلی دی نو شهزادګۍ کمرې ته یې وردننه کړه، ښه مایداره ناسته ده. دی ورته وایي وایه که نه دا څه لانجرې جوړه کړې ده، 3 خبرې دي، 200 سوالونه دي ایښي دي، ښې بله کیسې به د ټوله شپه کړې دي، خو شهزادګۍ 2 شونډې پړانې نستې، خبره یې بلکل ونه کړې. شپه ټوله تېره وه چې سهار شو، وزیران راغلل، هلک یې بادشاه له بوتلو. نو هغه لور یې ورپسې په منډه راغله. شهزادګۍ چې کومه وه، بادشاه سلامت د ده نه سر مه وهه، دا ما ته ډېر ساده لکه زما ښکاري، نو دی به ما ته مشال بلی، ده نه سر مه وهه. نور دنیا خلکو نه سرونه والیو، خو دی ورته ساده ښکاره شو، وی ده نه سر مه وهه، دی به ما ته ټوله شپه مشال بلی، دی خو د مرګ نه بچ شو. بس هغې سره به مشال بله او ناست به وته. دې پله د ده کور ودانه چې وه هغه پریشانه وه چې ډېره موده وشوه، سړی تللی دی د مړ ژوندي هېڅ پته نه لګي، راشه لاړه شه ورپسې. جودا ورپسې هم روانه شوې ده.
دې جنۍ د هلکانو لباس جوړ کړی، تورې سپلی، سپینې جامې، تور واسکټ، بس ټول لباس یې د هلکانو وکړو او ورپسې لاړه، د کوره ووته، په لاره روانه ده تله په لاره ولې یو 3 جینکۍ مخې له ورلې، د دې مخې ته شوې، تپوس یې ترې وکړو چېرته ځې وروره؟ دا ورته وایي چې زم د بادشاه لور شرط ایښی دی چې 3 خبرې ما نه چا وویستې هغه سړی به زه کوم، او چې بادشاه ویلی دی چې نور څه غواړي نو وله به ورکوم. چې هغې خو هغه دې جینکو ورته ووایي چې دا ته څه کوې کم عقلي؟ دې جینۍ ورته وایي چې هغې خو د دنیا خلک تباه کړی دی، د دنیا هلکانو نه یې سرونه ووهل، واپس شه زه خپل کور ته. دا ورته وایي چې نه زه به خامخا دا سوالونه پوره کوم، خیر دی زما نه دې هم سر ووایي، خو دا سوالونه به دا 3 خبرې به تې وباسم. دا جینۍ پوه شوې ده چې دی د پاتې نه دی، دا دې زه ځکه وایم چې د دې وخت کې لباس د هلکانو کړی دی که نه، نو تاسو یې په ذهن کې ګڼئ چې لکه دا ښځه ده، جینۍ ده، خو لباس یې د هلکانو دی، نو زه به ورته دې وایم. دی خامخا ځي، نو ورته یې ووایي چې ته څه وخت ورسې نو دې ته به ته کیسه یې کوې، خو دا به خبرې بلکل نه کوي. شهزادګۍ ورته یادوي څه وخت چې شپه نیمې ته ورسې که نه، نو ته به داسې وکړې چې شهزادګۍ ته به ووایي چې ته خو هسې خبرې نه کوې، د شهزادګۍ پالنګه ته خو څه وایه که نه، نو بیا به زه په هغه پالنګ ناسته یم، دا ښاپیری دي دا 3 جینکۍ، تا ته به کیسه شروع کړم، خو ته به په هغه کیسه کې الټه چلیږي، صحیح خبره به نه کوې، الټه جواب به راکړې، موږ به ستا نه تپوس کوو ته به جواب الټه راکړې. خو چې دویمه خبره کوې نو ته به وایې چې د شهزادګۍ هاره ته خو څه وایه که نه، شهزادګۍ خو هسې هم خبرې نه کوي، خو بیا به هم په دویم سوال کې به بیا ته الټه چلیږي، بیا به چې کوم دی نو صحیح خبره به نه کوې. زه به د شهزادګۍ په هار کښېنم او تا ته به ټوله کیسه وکړم. دغه شان به په 3مه خبره کې ته دا وایې چې شهزادګۍ به بیا چې کوم دی نو خبرې نه کوي، ته به بیا وایې چې د شهزادګۍ مشاله څه خو وایه که نه، شهزادګۍ خو هسې هم خبرې نه کوي، نو بس زه به په مشال کې نسته یم راګویانه به شم، خو ته به د کیسه الټه چلیږي، صحیح خبره به نه کوې. ښه په ارات او په کرات یې پوهه کړی دی. دی لاړو، بادشاه له لاړو، نغاره یې ووهله، بادشاه بیا وکړم که ورشئ وګورئ چې څوک دي، چې وزیر راغی وایي چې څوک میلمه راغلی دی، یې رایولئ، چې راغی وایه که نه دغه شانجي زه راغلی یم د شهزادګۍ هغه 3 خبرې به ترې وباسم، یې بویځئ، بادشاه اډر وکړ یې بویځئ کمرې ته، د شهزادګۍ کمرې ته چې دی د شهزادګۍ کمرې ته ورغی نو خپل خاوند یې ولیدو، خوشحاله شي چې زه شکر دی ناس خو دی مشال بره یار څه چې کوي، خو د بادشاه د لور سره خو نوکر دی، په زړه کې خو ډېره خوشحاله شوه چې زه خو شکر دی خاوند خو مې روغ او ژوندی دی، خو دې خاوند خپله ښځه ونه پېژنده، ولې چې د هغې لباس د هلکانو. بس دې کیسه یې شروع کړې ده، کله یو شان کله بل شان، کله یو غر کله بل غر، خو چې شپه نیمې له ورغلې ده که نه، نو وایي دا ورته وایي چې دا خو غږ نه کوي، خو د شهزادګۍ پالنګه ته خو څه وایه که نه، نو هغه ښاپیری راغله او په پالنګ باندې کېناسته، خو دا ښاپیری دې جینۍ نه لیده او کیسه یې شروع کړه چې پخوا یو 3 هلکانو بازار ته تلي، نو یو هلک مسله واغسته او بل هلک شیشه واغسته، ایدري خلک چې پکې ځان ته ګوري، او بل په بوتلو کې څه خړې اوبه به یو ځای کړي چې زه حکیم یم. نو دې شیشې ته یو هلک شیشې ته کتل، نو دې بل ته وایي چې په دې شیشه کې خو د بادشاه یو لور ده، ډاکټران ورله ځي او راځي، حکیمان ورله ځي او راځي، طبیبان ورله ځي او راځي، خو ښه کېږي نه، ما ته ښکاري دې حکیم وي زه چې ورشو ورپسې، نو دوی خو سره خو سورلي څه نه وه، نو سورلي نه وه، نو دې مسلې مالک ورته یې راځئ تاسو په دې مسله باندې ودرېږئ، په دې مسله چې 3 واړه ولاړ دي. نو مسلې ته دې سړي حکم وکړو دی بل دې مسلې واله چې زه د الله په حکم مسله روانه شو، چې مسله هغه بادشاه ته ورسېده، نو خلکو ورته وی چې خلکو نه تپوس کړی دی، نه ورته وی چې او د بادشاه لور د بیماره ده، دنیا ډاکټران حکیمان طبیبان ولله ځي راځي، خو ښه کېږي نه، نو دا دوی سره چې کوم حکیم تلو، نو ده ووایي چې او زه به ورله علاج وکړم، ده ورله علاج وکړو، او بادشاه دا ویلي چې د کوم حکیم یا ډاکټر په دوایه دا ښه شوه، نو دا به زه هغه حکیم له ورکوم، یا به هغه ډاکټر له ورکوم، یا به هغه طبیب له ورکوم. اوس ده ورله علاج وکړو، اوس دا ووایه چې دا د چا رسي، دا په پالنګ چې کومه ناسته ښاپیری ده، نو دا د دې هلک نه تپوس کوي چې ووایه دا د چا رسي، مسلې والا دی، شیشې والا دی او حکیم صاحب دی،
خو دوایي ورکړې حکیم صاحب ده. نو دا پالنګ والا ښاپیری تپوس ته وکړي چې دا د چا رسي. نو دوی خو ورته ویلي چې ته به الټه جواب راکړې. نو دی ورته وایي دا د مصالحې والا حق دی، د مصالحې والا رسي. ولې که په مصالحه دوی نه وی راغلی نو سورلي خو دوی سره نه وه، دوی به څنګه راتلل؟ ځکه خبره یې ورته وکړه. بس دغه تکرار و د پالنګ والا د ښاپیری او د دې هلک ترمنځ سمه جګړه ته خبره لاړه. د شهزادګۍ صبر خلاص شو، بی پی های شو. ورته وایي څه پوره پاګلې مړه دا د حکیم رسي. نغاره ووالی شوه. هلی شابئ چې د بادشاه لور یوه خبره وکړه، شهزادګۍ یوه خبره وکړه. شهزادګۍ وی اوهو یا الله دا مې څه چل وکړو. ده بیا کیسه یې شروع کړي دي، کله یو غر کله بل غر. شهزادګۍ بیا غلې ده. بس ناڅاپه یې ووایي د شهزادګۍ هره شهزادګۍ خو هسې څه نه وایي، ته خو څه ووایه که نه، دا خو هسې هم خبرې نه کوي. بله ښاپیرۍ راغله او په هار کې کېناسته او وایي چې پخوا په زمانه کې یو درې ملګري وو، یو ترکاڼ و، یو مولا و، یو درزي و. بازار کې ګرځېدل، شپه پرې راغله. نو دوه به ودو او یو به چوکیداري کوله لکه په نمبر. نو لومبی نمبر د چوکیدارۍ د ترکاڼ راغی. نو هغه دا سوچ وکړو چې راشه د خپلې کارګرانو خو څه کار واخله، هسې هم شپرونه ول دي. نو ده سره یو لرګی و، دغه لرګي نه دی یو ګوډۍ جوړه کړه. چې ګوډۍ جوړه کړه او دی بیا چې د نمبر ختم شو د چوکیدارۍ نه، بیا د درزي نمبر و، دی وده شو. بیا درزي نمبر راغی. د شپې نو درزي چې وکتل چې وایي دې ترکاڼ خو ډېره ښکلې ګوډۍ جوړه کړې ده، څومره ښکلې ګوډۍ ده، راشه ته ورله کپړې جوړې کړه. نو ده ورله بیا کپړې جوړې کړي دي. چې کپړې جوړې کړي دي نو د نمبر خلاص شوی دی، بیا د مولا صاحب نمبر راغلی دی. نو دې مولا چې کتلي دي چې یو زما د ملګرو ډېره غټه خواري وکړه، نو هغه چې کتلي دي چې څومره ښکلې ګوډۍ ده او څومره ښکلې کپړې دي، وی راشه ته ورله د الله نه سوال وکړه چې په دې کې سا واچوه. بس هغه لګیا دی نفلونه کوي او دغه سوال کوي چې خدایه پاکه زما د ملګرو ډېره زیاته خواري کړې ده، ته په دې کې سا واچې، ته په دې کې سا واچې، ته په دې کې سا واچې. الله پاک پکې په خپلو قدرتونو باندې سا واچو. نو چې سا یې واچو نو هغه ډېره ښکلې جینۍ وه. دا هار والا اوس د دې هلک نه تپوس کوي چې دا ګوډۍ د چا شوه. هلک ورته وایي هغه ته خو ویلي شو الټه جواب به راکړې. هلک ورته وایي چې دا د درزي شوه. ولې که وي درزي کپړې نه وي جوړه کړې دا به دومره ښکلې نه ښکارېده. بس تکرار شروع دی. هلک وایي چې نه دا د درزي رسي او ښاپیری وایي چې نه دا د ترکاڼ رسي. غوبل جوړ شو. هار وایي چې هار والا ورته وایي چې هلک وایي د درزي شوه. خو هلته خو جواب الټه و که نه، خو بس دی بیا د شهزادګۍ ګیس سر ته وخته او ورته وایي چې کښېنه مړه ته اړو په څه پوهېږې نه، ته اړو په څه پوهېږې نه، دا ته راسنګ سړی، دا خو د مولا کېږي چې هغه الله پاک نه ټوله شپه نفلونه او جړاګانې او سوالونه یې ته وکړو. بس نغاره ووالی شوه. چې د بادشاه لور دوه خبرې وکړې، شهزادګۍ بیا پریشانه شوه، سر له تندي له لاس راخلاص کړه او په توبو سر شوه چې بله خبره خو به بالکل ونه کړم. بیا د کیسه یې شروع کړي دي او درېیمه خبره دا ده چې شهزادګۍ بیا چپ ناسته ده. نو د مشال ته اشاره وکړه چې مشاله شهزادګۍ خو هسې مغلې ده، څه نه وایي، ته خو را سره څه خبرې کوه که نه، ته خو راته څه کیسه وکړه که نه. مشاله ښاپیری راغله او ورته کیسه یې شروع کړه چې پخوا یو بادشاه و او د هغه بادشاهي د قانون د هغه بادشاه د قانون دا و چې کوم سړي به واده وکړو نو لومبی روټۍ به یې ښځې او خاوند له بادشاه کوله او که دی به چې د بل ځای ډوډۍ خوړلې وه یا به چا مېلمانه شوي نو بادشاه به ترې سرونه وال. په دغه بادشاهۍ کې یو سوداګر واده وکړو او سوداګر لاړو بل ملک ته تجارت سامان راوړي او بادشاه سوال جواب وکړو چې روټۍ له دواړه راشي. ښځه خو یوازې او بغیر اجازت نه تله. نو بادشاه ته سوال جواب وکړو چې زه وړه را لویه شم خو ما له د خپل خاوند نه علاوه بل نارینه ذات نه دی لیدلی او زما ډېر پوخ ستر دی، زه لا په لارو کوڅو کې نیم ګرځېدلی. نو ته مهرباني وکړه چې د خپل محل نه زموږ تر کوره پورې یو سرنګ جوړ کړه. نو زه به په دغه سرنګ کې سره د خاونه په پرده کې درشم. بادشاه وی ټیک ده. بادشاه حکم وکړو چې سرنګ دی جوړ کړی شي. اپله د ښځې خاوند عمره ورسېدو. ښځې ورته ټوله کیسه وکړه چې دغه شان چل دی، بادشاه سوال جواب کړی خو زه ستا نه بغیر تللی نه شم او نه راته ستا اجازت و. سرنګ مې په باچا باندې شروع کړی دی او بادشاه که درنګ ساتله سرنګ به برابر شي نو بیا به دواړه ډوډۍ له ځو. سرنګ مکمل شو. نو بس ښځه او خاوند روان شو. په دغه سرنګ کې چې دی نو دوی څه منځ تللي دي نو ډاکوان ناست دي او دوی هم ښه کالي مالي اچولي دي لکه ښه ځان یې برابر کړی دی. نو دې ډاکوانو ته
دې ډاکوانو ته وموي چې زه خو لا تر اوسه پورې چا لیدلی هم نه یم. ډاکوانو ورته وی چې بس زمونږ په دین او په دنیا خوري، ځه ورځه چې بادشاه دربار ته ځئ نو زه ورځه. دربار ته چې رسېدلي دي نو بادشاه ته یې کیسه وکړه د روټۍ په غاړه. هغه ورته وی چې بھائی بادشاه د سرنګ مهرباني ځکه جوړ کړه چې زما خاوند په کلي کې نه نو ما ته اجازت نه او نه د یوازې راتلی شم، نه چې اوس مې خاوند راغی نو زه دا دې رالم. بادشاه به خپل اثر رسوخ استعمالو. نو بادشاه ورته ووایي چې بس ته زما په دین او په دنیا په هغه جان او په دې جهان باندې خورې. اوس مشال والا ښاپیری د هلک نه تپوس کوي چې دې ښځې سره نیکي چا وکړه؟ دی وایي نیکي خو ډاکوانو وکړه ځکه چې دی ونه لوټله. بیا غوبل جوړ شو. مشال ښاپیری یو څه وایي، د مشال ښاپیری یو څه وایي او هلک خو به خامخا الټه جواب ورکوي ځکه چې هغه ته خو مخکې نه ویلې شوي دي. بس شهزادګۍ بیا په قهر شوې ده. سټاپ اټ، ته روغ یو که لیونی؟ ته خو راته ډېر کمکل ښکاري. لیوني نیکي خو بادشاه وکړه، لیوني نیکي خو بادشاه وکړه. نغاره ووالی شو او چغې شو، او چغې شروع شي د بادشاه لور درېیمه خبره هم وکړه، د بادشاه لور درې خبرې وکړې. اوهو سهار هلک بادشاه ته مخامخ شوی و. وایه څه غواړې؟ د شهزادګۍ نه خو درې خبرې ویستې، څه غواړې؟ وی بادشاه یو په سوال کې خو په جوابونو کې خو مې دا لور دله ګټلې ده، خو اوس چې زه څه غواړم هغه به م راکړې. هغه ورته وایه وایه تا سوالونه ګټلي دي څه غواړې؟ بادشاه ورته د هلک ورته وایي چې دغه مشال او دغه هلک دا دواړه او د شهزادګۍ خو ما ګټلې ده، خو دا دوه څیزونه د نه په ټوله بادشاهۍ کې غواړم، یو د هلک او دا مشال چې بلی او یو دغه مشال، دا دواړه د نه غواړم. بادشاه ورته بلکل دغه شهزادګۍ هم ستا شو او دغه مشال هم ستا شو او دا مشال والا هلک هم ستا شو. وی بوزه یې د لوی غم نه به مې خلاص کړي. وایه که نور څه غواړې چې هم دله درکړم؟ وی نه 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 بس دغه درې څیزونه مې پکار دي. بس درې واړه روان شوي دي چې کلي ته رانږدې شوي دي نو په لاره پرې شپه راغله چې مولا بانګونه وی نو بس د دې هلک هغه ښځې ترېنه مشال راغستی دی او کور ته راغلی ده چې زه به دوی به بیا سهار په خپله راځي. دوی چې سهار پاڅېدل نو هغه بل هلک نو هغه چې کوم د ځان نه هلک جوړ کړی نو هغه ښځه نه وه. بس دوی دواړه روان شوي دي. هلک ورته ووایي چې دا جنۍ چې سهار را پاڅېدلې د شهزادګۍ دی چې کتلې هغه جوابونو والا خو نه وایي چا سوالونه برابر کړي خو نو دی ورته وایي چې بس پرېږده هغه ته بس شرطونه ستا برابر شو، اوس دې کې ستا څه مطلب دی؟ راځه دغه مخامخ زمونږ کلی دی زه چې ځو ورته. شهزادګۍ مې بس ټیک ده راځه چې ځو، زما خو درېو سوالونو سره کالو. نو ورغلي دي کور. هلک چې کور ته ورننوته نو لتې متې ورله ورکړي دي او ډېر په قرقره کې ورننوته او ښځې ته وایي چې ای دا نه وي چې د اور لمبې پسې مزه او د سپي غپ پسې مزه او د حجرې غپ پسې مزه دا دی رای مه وسته که نه او هغې پسې مزه دې پسې مزه رای مه وسته که نه. بس ورځې شپې ښه په خوشحالۍ تېرېدې. د شهزادګۍ خو دې بلې ښځې ته پړه تیاره وه خو بیا هم ورځې شپې ډېرې ښې په خوشحالۍ سره تېرېدې. هلک هر وخت جنګونه شروع کړل، لانجې به وي، هر وخت به وهل ټکور دي ړومبنۍ ښځې سره. یو ورځ ورته هغې ښځې ووایي چې راشئ دواړه کښېنئ چې ډېره زیاته تنګه شوې ده که نه صبر یې خلاص شوی دی او په دې کې ډېره موده تېره شوې لکه دا نه پرون نه. وی راشئ کښېنئ دواړه. چې کښېنولې دي نو هغه مشال یې ورپسې راواغستو. وی ته خو لا د دې لایق سړی وي چې دا به دې و دا تا به مشال بلو. د نر لور و سترګې ورله سمې رڼا کړې او ورته یې ووایي چې دا خو ما ګټلې دی، دا شهزادګۍ خو ما ګټلې ده، تا خو نه ده ګټلې، تا ته ګوره او دې کار ته دې ګوره. بس د سړي بي پي ځای ته شوه او ښځې نه یې معافي وغوښته. وی ایم سو سوري ایم ویري سوري او بس بیا در سره جنګ نه کومه جګړې به نه کومه. بس ښه په خوشحالۍ خپل وخت تېرول شروع کړه. کیسه لاړله ګوټ ته، زه رالم خپل کټ ته او په کټ کې مې ځای نه و، په ځمکه مې بالغ شو او د ټولو زړګی یخ شو. ګرانو قدرمنو لیدونکو اوس وخت شوی دی ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو، خو د موسیقي هم د دې پروګرام ښکلا او ځلا ده او د دې پروګرام برخه ده. نو راځئ چې واورو یو ښکلې شان سندره، د هغې نه پس بیا راځم. چېرته هم مه ځئ، خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. د ټلیفون شمیره بالکل یاد ساتئ 0937551221 باندې باندې وړې شان سندرې نه پس ستاسو کارونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه شاملو. جی خوږ ورور مې څوک دی؟ مدثر خبرې کوم د خپلې هنګونه. هنګونه؟
او جی هنګونه خبرې کوم. ماشاءالله هنګو کې زمونږ اواز اورېدی شي که نه څنګه دی؟ او چې اورېدلی شي خو بیا کله کله کټ شي خو ډېر د اورېدلی شي. جی د فیسبوک په لیک باندې هم اورېدی شي. د فیسبوک چې کومه زموږ پاڼه ده د وطن ریډیو اف ام 90.8 افیشل پیج دی په هغې باندې هم تاسو لایو اورېدی شي. جی زه اوس لکه فلحال ترې ډېر ورباندې واورم. ښه جي ښه کیسه دې واورېده که نه؟ او کیسه مې واورېده خوند مې نه واخیسته ډېر خوند دی ښه پروګرام روان دی. ډېره مهرباني. چاته دوا سلام لیږل غواړي؟ بالکل سکندر الله ته جبران الله ته سلام کوم. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ستاسو سلامونه هغوی ته ور ورسېدل. یو جهان مننه. 0937551221 باندې به ګورو چې په دې نیمه شپه څوک دي. السلام علیکم. جی د دې خپل ریډیو نه لږ راسیټ ته شه. بندوی ما خیر دی روکوه ما خو لږ راسیټ ته شه چې خپل اواز په خپله باندې هم اوري. جی بالکل صحیح شوز. عظیم خان خبره کوم کارمن منور خان د میوزیک کیسه ډېره مزېداره وه چې ډېر خوند یې وکړي. د شهزادګۍ 3 سوالونه وه. او جی او بس دا کوم چې دا دغه د ټکو دا وټکو ته جوابونه دي دغه به ډېر خوند کوونکی سره دي خو چې څه به وایي ډېر خوند یې وکړي. الله دې خوشحاله لري. هغه ترکان چې ګوډۍ جوړه کړې وي دا ګوډۍ به د چا ورسي او دغه ته وګورئ چې دا به څنګه دا به څنګه جواب ورکړي. دغه را باندې ډېر مزېدار ولګېد. دغه ځای کې موږ له هم غوسه راوسته چې وایي لکه خواري ټوله مولا وکړه ټوله شپه مولا نفلونه او تهجد وکړه او د سوال نه د الله پاک نه وکړه دی وایي چې د درځي رسي. صحیح. ډېره مننه. چاته دوا سلام لیږل غواړي؟ ډېره مننه جی او جهان مننه. 0937551221 السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی په خیره دې ستړی یم. الله دې خوشحاله ساته. که خپله پېژنګلو دې راسره وکړو نو زه به هم خوشحاله شم او د مینهوال چې څوک زمونږ غږ اوري دوی به هم خوشحاله شي. دا مخکې به د ماسوتن کې دا نیاګانو به کیسې کولې ماشومانو ته که نه. نیاګانو بالکل دا د هغوی روایاتو بالکل اوس زمونږ هغه مینه پتا ماتېږي. ښه د نیاګانو چې به کیسې کولې به ډېر په سور سر سره به یې کولې. هغه یو بادشاه و که نه پرې د وطن بیا له خدای پاک نیا راشه. خوشحاله اوسې. دا راته وایه کیسه دې واورېده که نه؟ نورې کیسې دې اورېدلې دي که نه؟ وایم مازلي یم پېښور بډهبېرې نه. مازلي د پېښور بډهبېرې نه. د حاتمتایي کیسه دې اورېدلې وه که نه؟ یاره کیسې خو زه اورم ستا پروان خو زه تا اورم. دې نه مخکې چې ونه یوسف خان شیربانو او هغه دغه د پیشو دغه ولې کیسه مې ډېره په خوند اورېدلې وه. ګیدړ هغه د ګیدړ ونه هم ډېره مزېداره کیسه وه. هغه چې دواړه کوي ته پرېوت او دواړه لکۍ کټ شي. بالکل ډېره ښکلې کیسه وه هغه ګیدړ. ورور ډېر ښکلی پروګرام دی. ډېره مننه. الله دې خوشحاله ساته. دا موږ راځو ستاسو دپاره چې ستاسو دا کیسه یې خوښې دي او ډېر ته ډېر په درنه سترګه ګورئ. نو تاسو جی او راځي به او دا د کلرانو اواز ګډ کېږي دا څه وجه دی؟ څه ووایو نو ورګه د تکنیکي چارو واکمن ته وایم ښه ټیکنیکل سایډ باندې چې کوم ملګری دی هغه ته وایم. صحیح ده وروره تا ته ټولې ته ټولې بډهبېر سلام خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 0937551221 باندې ګورم چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه څنګه یې؟ شکر الحمدلله خیر دی. خو که د خپل ریډیو نه لږ رادې خوا شو نو ډېره غټه مهرباني به دي. الحمدلله خیر خیریت ته د خیره سره. زما اواز نښلي بس دا چې د یو ولستیمونه خبره واوري نه چې خبره موږ ته د وخت په تندیره ته 12 بجو شي که نه نه هغه ریډیو هم ستړی شي که نه جی کله کله بالکل دا صحیح خبره ده. شپه نیمې له ورشي که نه. کیسه مو واورېده؟ د څه؟ بیم؟ هغه دین هغه خو ګوره د شپږو بجو نه والې سهار د 8 بجو پورې دغه راځي مفتي صاحب راځي
او بیا د 1 بجې نه تر 2 بجو نه تر 3 بجو پورې غالبا چې مفتي صاحب راځي د دین او دنیا خبرې کوي او خو ښکلې درنې خوږې مسلې هم کوي ستاسو د سوالونو جوابونه هم درکوي او دې کې به هم کوشش کوو چې داسې د پیغمبرانو یا د صحابه کرامو کیسې دله راوړو پکې بالکل اصل خبره دا ده جی جی چې الله رب العزت کامیابی په دین کې غوښتي چې دین یې کامیاب دی چې بېشک ناکام دی لکه کوشش دا کوي کله ناکام فرند ورونو ته ټول بایګانو ته دا وایي ورونه منځونه کوئ درسونه کوئ سبق وایي د قرآن تلاوت کوئ بالکل او د خپل مرګ تیاری کوئ بس دا مرګ مو ته راروان دی خندا ټوکه ټکا ده را روان ژوند چې کوم دی نو هغه ډېر اوږد ژوند دی نه ختمېدونکی ژوند دی دا خو یو څو ورځې ژوند دی بس دا به تېر شي د خیره سره لکه زندګي چې کوم دی نو دا د دنیا زندګي نه موږ مقصد ګڼو او دا اصلي زندګي ده جی بالکل یو ضدي سفر دی لکه تاسو د مینوالو زموږ د ورونو خویندو ورونو څه داسې یو دغه پکې د دین یو دغه کوئ که نه انشاءالله که خیر بالکل بالکل صحیح خبره ده بالکل بالکل او جی او مقصد زمونږ چې کوم موږ د هغه مقصد د دنیا حقیقت ګڼو او مضبوط د دې فکر بالکل ان شاء الله روانو پروګرامونو کې به کوشش کوو چې همدغه د دین یا د اسلام کیسه دله راوړو خپلو مینهوالو ته څوک شته چې دوا سلام ورته وکړي که نه ټولو ملګرو ته چې زموږ دوا سلام ډېره ډېره مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېره مننه جیو جهان مننه ورو زموږ سره وایي چې اسلامي کیسه پکې هم کله کله راوړي انشاءالله کوشش کوو چې اسلامي کیسه دله پکې هم راوړو خو داسې ده چې لکه دا وخت زموږ د کیسو وي نو کیسې د پیغمبرانو کیسې پکې هم شته را روانو وختونو کې د صحابه کرامو کیسې به راته هم راوړو انشاءالله تعالی که خیر السلام علیکم الحمدلله خیر خیریت دی د خوبی ښه ګلی دی خرابه ده ګولۍ به دې خوړلې وي غړغړې او که د ګرمو اوبو مری به دې صحیح شي کیسه دې واورېده کیسه دې خوښه شوه که نه ډېره مهرباني الله دې خوشحاله ساته چاته دوا سلام لېږل غواړي وعلیکم السلام ستاسو سلامونه ډېره ډېره مننه وعلیکم السلام ستاسو سلامونه هغوی ته د هوا په چپو باندې بالکل نیغ په نیغه د غوږونو ته ورسېدل او ځان سره وعلیکم السلام هم ووایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا خوږ اواز د چا دی ایاز خبرې کوم محمد اجان منبر کې ایاز د محمد اجان منبر کې دی نه دا محمد اجان منبر چې کوم دا ژوندی دی که نه وفات شوی دی دا پاسه د والد سره دا کړی دغه په نوم باندې مشهور ښه صحیح دا کاټلنګ روډ باندې دی کاټلنګ روډ باندې صحیح ده کیسه دې واورېده که نه تاسو خو کیسې اورئ یاره پرې واورېدله کیسه خو ډېره زبردسته وه سوالونه پکې ډېر زبردست وي چې ته به درې خبرې شهزادګۍ نه چا درې خبرې نه شوي ایستې نو داسې په طریقې ته وکړي په ایمان دی چې دغه صحت وکړو او بیا ته ویستې هم جینۍ ته وویستې د هلک په جامه کې ته وویستې کیسه د هلک په جامه کې والله په ایمان لکه ډېرو خلکو خو سرونه م والي وو که نه ډېر سرونه یې والي وو بلا شی سرونه یې والي وو د خلکو نه ته خو مرد هم ځان دا کړو خو ته چې ته به الټه دغه کوې که نه اول ته خاور خو جم د دې شهزادګۍ بچ کې هغې ورته وایي چې بهی د نه سر مو دا ډېر ساده دی لکه زما انې د نه سر مو بس وي دی به خیر ما ته مشال بلی مشال بلی او ډېر حد یې په ایمان دې سوالونه وره دا سوال لکه دا خبرې وکړې دا هم ډېر ګران کار په کومه طریقې ته وکړې دا کیسه چې مې کتله ما ته د حتمتۍ هغه د حسن بانو اووه سوالونه را یاد شوي مه وګوره د هغې سوالونه د پاسه دا سوالونه دي هغې خو ډېر سخت خراب کړي یاره هغه ډېر غټه قصه وه او سوال د بل نه سختو قسم خو نه چې د هغې خو ریکارډ قایم کړ ځکه چې هغه تا په څو دغه کې کړې وه درېو کیسترو کې ختمه شوې هر یو دغه کې به دوه سوالونه وو عزتیل صاحب ډېر ښایسته پروګرامونه دي والله هغه زړې هغه څنګه ګجر ورور باندې نوم مې نه دی وخت هېر شو هغه مې ویل یاره چې
موږ د بنګال دا کیسې کوي ورې زبردست هغه وخت موږ وایو بس چې تر سره کې په منځره مو تاسو له خیال شو بالکل دا کیسې به موږ تاسو راوړو داسې وخت په وخت په یاداشت ترکو ګوره زمونږ چې کوم مشران دي هغوی خو د دې کیسو نه واقف دي هغوی اورېدلي دي کله چې لکه زمونږ مشرانو څنګه وخت تېر کړی دی او هغوی ته څنګه مسالې به مخې راغلي خو زمونږ دا نوی کول چې کوم دی دا کشر کول چې کوم دی هغه د کیسې نه بالکل ناواقفه دی هغه به صرف د یوسف خان شیربانو نوم اورېدلی لیلا مجنون نوم به اورېدلی په شعرونو کې به اورېدلی خو کیسو به ورته پته نه بالکل د دې خبره نه خبرې اورېدلې موږ تقریبا 50 سال تقریبا ما غونډې اورېدلې خو ستا خبره د اوسنۍ نسل ته یې کیسې نه خبرې عرضي به ورسره د کیسو نه خبرېږي سلامونه کوم وکړه سلامونه وکړه خدای چې مونږ ته ماجال زموږ پروګرام اوري یو مازدي او دا بزرګ له ورور نه صحیح ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې ایاز سلامونه مو راولېږل او د پروګرام ډېره ستاینه وکړه ډېره زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام عزیز بھائی څنګه حال دی الحمدلله خیر خیریت دی دا خوږ اواز د چا دی دا یار محمد د سلارزو باجوړ نه یار محمد د سلارزو باجوړ په باجوړ کې زمونږ د وطن ریډیو اواز څنګه دی تیره دا کې مې چکسا کړې وه د یوسف خان هغه ما اورېدلې وه دلته خو ښکلی صفا راځي صفا در دی اواز بالکل کلیر دی ها بالکل ماشاءالله دا شي چې دلته کې روډي د هغه نه صفا راځي ماشاءالله د باجوړ سالم باجوړ نمایندګي دې پکې وکړه ښه په دې کال باندې نو دا خو ما ته تېره کې په تېره کال تاسو زما لګېدلی وو خو ته لکه ګانې ساتي دا نو بس زما کال دغه شو بس او که را د کیسې نه پس دا ګانه پکې راووته دا موسیقي ده که نه نو دا هم د دې پروګرام برخه ده مونږ وایو چې مینهوال زمونږ چې کوم دی په څه نه څه طریقو باندې هغوی مونږ خوشحاله وساتو ویښې وساتو ځان سره چې دا کیسه مکمل واوري صحیح چاته دوا سلام لېږل غواړم جی وایي په ما د بلې اوازو شو د وړي لور سره د کاټه ولېدم او څنګه وایي که نه بالکل نو لکه دا د ښځې واقعې چې څه کارنامې دا یې وکړله خبره دا ده چې بیا بیا ورته جنګ جګړې کولې که نه بالکل او جنګ جګړې به یې کولې نه هغې ورته خپل دغه وښو اثر یې ورته وښول چې تا دغه وکړله خبره دا ده چې زه خو دې ته لږ توبتایي شو غاړه ورته کېښوده خو کارنامه ول دقې وکړه دقه بالکل زنانه والا کارنامه وکړه زما ستا چې کوم وخت نه دغه سټارټینګ شي خو زموږ ځان دلته کې بل ریډي د هغه چې دغه کاوه د مجرې غونډه کې مجلس یې د کاوه هغه هم تم ډېر په ډېره ستا ختم شو د جار نه شروع کېږي که نه انشاءالله نو په پوره توجه سره مې کیسه واوره ډېره مزه یې وکړه ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د کال کولو یو جهان مننه وعلیکم السلام ورو یار محمد زموږ سره د باجوړ نه او چې باجوړ کې د وطن ریډیو نشریات ډېر ښکلي اورېدی شي او دلته یو ټپه را یاده شوې وه وایي د کیسې پورې د کیسې د اخره پورې که نه وایي هغه د شهزادګۍ چې وه نو دا هم زنانو ګټلې وه که نه خو د نارینو په جامو کې نو وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الحمدلله خیر دی ټیک ټاک خوشحاله وي د خیره تاسو څنګه یې خیر خیریت دی د ګونګې شهزادګۍ کیسه خو ښکلې وه جی د ګونګې شهزادګۍ کیسه خو ډېره مزېداره وه د ګونګې شهزادګۍ درې سوالونه ډېر خطرناک وو هغې چا دې خبره نه شوه ایستی او هغه هم د زنانه ذات ویستی و هغه ته هم زنانه ذات ویستی وایي د اور سوی په اور رغېږي که نه نو د زنانه نه زنانه خبره ویستله نارینهو د وس خبره نه وه ځکه خو مې دا ټپه وکړه که نه وایي که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه جنکۍ به دې ګټي او بل دا چې د ماشوم په خبره ماشوم پوهېږي بالکل خبره منه بالکل صحیح خبره ده دا د پاړې پکې چا کړی و د استاد دې کړی وه که نه اګوډی هغه چې ټوله شپه عبادت وکړو استادان خو درې واړه یو درځي استاد و یو ترکاڼ استاد و بل چې کوم دی نو مولانا صاحب هغې خو خپل استادي ښکاره کړه که نه ده پکې ټوله شپه نفلونه په دغه په دعا وله الله او بالکل د ده رسېده دا ګوډی د مولا صاحب رسېده بالکل او اوله چې کوم نو نیکي باچا کړې وه او دې خوا چې کوم دی نو د بل نیکي وکړه د ده ورسېده مصالې والا دا ساري دغه والا د حکیم او دغه زه دا خبره کوم که نه وروره جی چې
هغه زه یم او هغه بلې کو یو خو دې چې کار وکړي نو فضیل خبرې دې نه کوي چې نه ضایع کوي صحیح ځکه چې د ډېرو مینهوالو سترګې دې ته راکته بالکل او چې زمونږ کار میلاو شي مونږ خبرې وکړو زمونږ خپله د کیسه متعلق خپله رایه ورکړو جی او بل نه ته اوس دې چې ما هغه مونږ جبران صاحب ته کال کوو هغه مونږ خاطرجان ته کوو مونږ دغه چې کوم د حیات ته اړ یو کنه موږ دا په کار د شنو د ټاپک په هغه نه خبرې کوو ټیک بالکل صحیح خبره ډیره مننه ستاسو د کال کولو وعلیکم السلام خور ورځ مونږ سره او ډېرې خوږې خبرې وکړې او چې کوم کالر راځي ډېرې مهرباني دې وکړي فضول خبرې دې نه کوي او د ټاپک حوالې سره دې خبرې کوي نو دا هم یو ښه خبره ده السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم ځای نه څنګه خبرې کوم چې دا دې له منیر جوړ کړي ماشاءالله نور کله خړومبای راځي او نن په منځ کې رالي بس ډرای غره راول کېږي نه ما ویډیو خدای مې جی کیسه به واورېده که نه ډېره ښکلې زبردسته قصه دې څه قصه کې ډېر خوند راځو ګونګه شهزادګۍ ګونګه شهزادګۍ خو زه خو یم چې په دې کې د جنۍ سره د ځان نه چې دا هلک راښکلی و که نه دې سره د خاطرو لاس نو هلک جنۍ وګټله چې نه د دې هم خیر نه و بالکل او دا خو ترې وه چې زه خاوند ګورم چې مړ دی که ژوندی دی زما کور ودان چې کوم دی هغه څه شو سړی مړ ژوندی پته یې نه لګي چې څه چلو شو نو دا خو په لاره ورسره خاپېرو امداد وکړو او هغوی ورسره دغه وکړه چې راځه زمونږ ته څه وایو هغسې به کېږي نه ستا نه هم سر قلمی بالکل کاکي استاد د خپلو مینهوالو ته به څه پیغام ورکول غواړي دې ته به دا وایم چې لکه ښه په مینه محبت باندې ژوند تېروئ دا خوږې کیسه یې د سیدالدین نه اورئ نو ډېر خوند او مزې پکې اخلئ جی ډېره مننه جی او جهان مننه ستاسو د مینې ټولو مینهوالو سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ستاسو د مینې چې په دې 12 بجو ته وخت نږدې دی وایي کې تاسو راځئ او موږ سره د کال په لیکه باندې خبرې کوو یقینا چې د هغه مینه دا ده السلام علیکم وعلیکم السلام سید دل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ اواز د چا دی ممتاز باچا څنګه شکر الحمدلله خیریت ته د خیر سره کیسه دی واورېده که نه او خیره ته به کیسې کې اوس به نه اورم څه پکې مزېدار و شهزادګۍ پکې خپل کردار ښه ولوبه و که نه هغه جینۍ چې هلک یې ځان نه جوړ کړی نه بس ډېر زبردست کردار یې ادا کړی او زه خو دغه بل خو آیات راته رینګ وکړل خامخا پروګرام د هغه د ما نه یې وګورې ښه او که نه د اتوار ورځ خو د ما نه یېرېږي نه زه هم چې د اتوار ورځ ده نن او که نو ما نه بلکل ذهن نه وتي و که نه نور خو په هغه بل طرف هم یوه قصې اورم هغه ځای باندې ډېره مننه خپلو مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړې څه دوا سلام یا څه ښکلې شان خبره بس مینهوالو ته هم چې بس خیال کوئ د غریبانانو خیال ډېر زیات خیال ته د یتیمانانو او بل د کرونا نه دې لږ ایسپیس کوئ یا ماسک اچوئ که نه او دا ګپ مه ګڼئ دا حقیقت دی که نه لکه بس مینهوال ته هم چې ډېر احتیاط کوئ او زه په ویم مګر دی فضول مګر دی بچي فضول بچو باندې نظر ساتئ بالکل خپلو بچو باندې نظر ساتئ ډېره مننه ممتاز باچا صاحب ستاسو یو ایاز ته مې سپیشل سلام وعلیکم السلام ایاز ته سپیشل سلام وکړه او ایاز ځان سره وعلیکم سلام به هم ویلي انشاءالله او څنګه چې دوی د ښکلي شان پیغام ورکړي چې خپلو بچو باندې نظر ساتئ ځکه دوی د غلطو محفلونو نه د غلطو خلکو نه د غلطو ګرځېدو نه ساتئ او نظر پې ساتئ او دا خلکو نه په ډډه باندې ساتئ ځکه چې نن سبا د سکولونو چوټیانې دي او سکولونو ته څوک ځي څوک نه ځي نو پکار دا ده چې موږ خپلو بچو باندې ښه جوور نظر وساتو السلام علیکم وعلیکم السلام خوږه خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده زلباب هانیه خبرې کوم د پېښور څوک زلباب هانیه رهباب هانیه خور هرکلی درته وایو خپل پروګرام کیسه به درته وایم کې کیسه دې واورېده که نه کیسه دې خوښه شوه تاسو ته مې ښایسته کیسېګانې کوئ یا ما یو داسې مه ډېره خوښه شوه او یو مخکې تاسو هغه یو کهاني کړې ده هغې کې هغه ځینې اووه سوالات چې څوک حل کړي زه به ورسره واده کوم هغه کهاني مې څه مه ډېره خوښه د حسن بانو اووه سواله او د حاتم تایي جوابونه
بالکل ډېره ښکلې کیسه وه. او بیا تاسو دا کیسهګانې چېرته زده کوئ؟ کیسه د کتابونو نه. دا کتابونه ډک دي خو کتل غواړي. دا خو سمې یونیک دي، دا ما چېرته نه اورېدي. دا خو د سکول په کتابونو کې دي، که تاسو خو به د سکول او د کالج کتابونه ګورئ. دا خو په نورو کتابونو کې دا کوم چې په لایبرریو کې پراته دي، کوم چې په کتابونو دوکانونو کې پراته دي، د چینجو د خوراک نه بچ کوو او هغه کیسې موږ تاسو ته کوو. او زما سمې ډېرې خوښې چې دا به موږ ته خپلې نیا کولې. ماشاءالله. ښه نیا به راته کیسه کولې. څه کیسه به کې راته یاده ده؟ کومه کیسه راته نیا کړې وه؟ هغه د شهزادې کیسې، هغه چې دغه خوښې شهزاده هغه دغه جناتو نیولې، هغه په کټ کې سمې ایښې ورته هغه دغه اچولې. ټیک صحیح صحیح. ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو. د مینې چاته دعا سلام لیږل غواړي؟ زمان भैया वानी स्पेशल सलाम और जेबी भैया वानी तاسو वानी और خلاف الله پامان. الله پامان. وعلیکم السلام. خاطر جان بھائی باندې، جبران صاحب باندې او پتری نور نمونه واغستل خو د ذهن نه مې ووتل. یو جهان مننه ستاسو. د مینې ستاسو سلامونه هغوی ته نیغ په نیغه باندې ورسېدل. 093755 باندې به ګورم چې زموږ سره بل کالر څوک دی او دې ماشومه چې کوم وه زموږ دا خوراکۍ چې کومه وه ماشومه دې د حاتم طای د کیسه او ورسره داسې مخکې چې کومې کیسه موږ کړي دي شاید چې تاسو ته به یاد وي د نیمجام باچا کیسه او داسې د فرهاد شیرینی، ادم خان درخانۍ، داسې دنیا کیسې موږ کړي دي خو په هغې کې د حاتم طای کیسه ورته یاده وه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکر الحمدلله. خیر خیریت دی. پروګرام خو ډېر ښکلی دی. خپل نوم که دې راته وښو نو خوشحاله به شو. او خپله پېژنګلو که دې را سره وکړه لږ خوشحاله به شو. زه نورخان شموزو کاټلنګ. نورخان شموزو کاټلنګ نه هرکلی راته وایو، ستړي مشي راته وایو، په خیر راغلی. ډېره مننه. د کیسې نه خو ما دا دغه واغستو چې لکه دغه چې کوم دی دا ښځه چې لاړه د نارینو دا لباس یې واچو خو ذهن چې دې سره قسمت سات ورکړو که نه لکه دا خاطرې دې سره ملاوېدل ځکه چې د علم په رڼا کې د حدیث په ځای کې انسان له الله پاک نارینه له د زنانو نه زیات عقل ورکړی دی. اوس دلته کې د زنانه سره قسمت سات ورکړي یا د دې د خاوند سره د هغې په تکل کې وځي الله پاک ورته غیبي امداد ورکړي او دلته کې چې کوم دی هلته کې ښاپېرې په لار کې میلاوېږي هغه سره سوالونو جوابونه ښیي. بالکل. نو زما خو خپل ځانګړی ده چې دې سړي لکه د دې زنانه سړي د الله پاک د طرفه یو مدد شو. بالکل. د عقل په بنا نو حدیث کې هم داسې دي لکه نارینه د الله پاک چې کوم د زنانو نه زیات عقل ورکړي. بالکل. رحمان بابا مو وایي کوي عقل مه غواړه بخت وغواړه رحمانه. عقلمند د بختورو غلامان دي. او بله خبره دې چې ما په پیل چانس کال کړي خبرو چلون ته یې نه راځي. ډېره مننه. ډېرې ښکلې خوږې خبرې دې وکړي. دومره مو کومه چاله نه ده ورکړې د خبرو لکه تاسو سره چې مې درکړه ځکه چې خبرې مې راباندې ډېرې خوږې ولګېدې او په وړومبي ځل دې کړې ده خو اخرنۍ په چت باندې به راناست یم او دا ستاسو پروګرامونه زه اورم په ټلیفون مې دا اوسه پورې نه نو څلورو میاشتو ګړو راکوز شوی نه زه جی چت باندې خو د شپې مې یم ښه د شپې لکه پروګرام له چت ته وخېږي نو بس بره په چت باندې موسمم ګرم وي ښه جي ښه ما وکړه څلورو میاشتو را په چت ناست دي. شکر الحمدلله. ډېره مننه. او کال یې په وړومبي ځل کړی ده خو اخرنۍ به یې کېنه ښه بیا به هم دغسې کارونه کوي موږ سره به راځي د هوا په چپه نه پرشر په ځان مه راوله. چاته دوا سلام لیږل غواړي نو وایه. بل تاسو یو سره یو یار محمد د باجوړ نه خبرې وکړلې. بالکل مشر استاد غالبا چې دا زما ملګري زما سره راچی شهیل فارق خو زموږ واته کالې شوي زما د سره رابطه منسوخه شوې نه په ستاسو پروګرام په ذریعه باندې نو زما نوم خو نورخان خو دوی ماته نواب وایي که نه ښه جي ښه نو د هغې دعا سلام زما طرفه چې جمدې وي ډېره اواز مې واورېده. یو جهان مننه ستاسو د ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. وخت د پروګرام چې کوم دی هغه بالکل په ختمېدو دی او زه به هم ستاسو نه اجازت غواړم که ژوند وفا وکړه ساګانې به یې وفایي ونه کړه نو انشاءالله تعالی چې را روانه اونۍ کې به ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا حاضرېږي د اتوار په ورځ د پیر په شپه د شپې د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې به
ستاسو دا کوربه سید عادل یو وارې بیا حاضرېږي تر هغه دمه پورې کې د خولې له مې داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر به دروند شوی وي ستاسو زړه ته پې څه ازار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه د زړه له تل نه ستاسو نه بښنه کوم هم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه مو په دې نیمه شپه زمونږ دا کیسه واورېده او دا مو برداشت کړه یو جهان مننه ستاسو د مینې به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ګرانو قدرمنو لیدونکو هم په دې ځای باندې